خو چې یو جینۍ ده او هغه د نشې په دغه ناسور کې اخته ده او د هغې سره د نشې سامان ختم شي او په یو ګوټ کې ولک ناست دي او هغه هلک پسې ورځي. خو زه خفګان ماله په دې خبره راځي چې د دغه نشهیي څیزونو خرڅوونکو په سر باندې هم د حکومتي چارواکو لاس دی، د وردۍ والا د هغې سره لاس دی. کنی نو د محمدزاده په کیس کې هر مخ چې کومه دی هغه بې نقاب شو. جی قدرمنو ابراهیم بھائی را سره موجود دی چې په کومه ورځ محمدزاده شهید شو نو ابراهیم بھائی ډېرې چغې والې وې، د ده ویډیوګانې ما هم کتلې وې، هم د دغه پښتنو دپاره یې چغې والې وې چې راویښ شي رابېدار شي، که چېرې رابېدار نه شو راویښ نه شو زموږ نسل تباه کېږي. ابراهیم بھائی یو جهان مننه ماشاءالله سپینې خبرې صفا خبرې موږ تاسو سره هم ولاړ یو. محمدزاده شهید دغه کسان هم گرفتار شو، آیا دا ډرامه ده فیک دی یا حقیقت دی؟ تاسو څه ویل غواړئ په دې باره کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د میډیا د ټولو ملګرو اول ډېر زیات مشکور یم چې دلته راغلي دي موږ سره ولاړ دي. ستا سوال به زه ډېر یو ساده غوندې جواب درکړم چې زه به دا وایم که د هغه ملزمان ګرفتار شوی وی نو نن موږ د صوبایي اسمبلۍ مخې ته د پېښور په دسترخوار کې د احتجاج ولې کولو. په چې کوم ملزمان ګرفتار شوي دي هغه بیخي یو ټوپې ډرامه ده، د عوامو په سترګو کې خاورې اچولو برابر دي. زه بالکل یوازې زه نه بلکې یو پښتون هم د هغې نه مطمئن ځکه نه دی چې انویسټیګیشن کم آفیسر و ضیاء الرحمن د هغه 19 منټه پریس کانفرنس راغلی دی، هغه ستاسو د مخې دی، تاسو هغه واورئ، تاسو هغه وګورئ، تاسو د محمدزاده شهید د ژوندانه ویډیوګانې وګورئ، هغه چې کم انکشافات کړي هغه ټول ستاسو د مخې دي، ستاسو د نظره دي. نو موږ تر اوسه پورې د حکومت نه بیخي مطمئنه نه یو او چې څه هم کوي نو عوامو له ډېره زیاته لویه دوکه ورکوي. محمدزاده شهید خو ویلي چې دغه کسان ډي سی اے سی تر اوسه پورې په ډي سی اے سی باندې کاروي ولې نه کېږي؟ نو هغه خو په اوله کې د وزیر اعلی صاحب د سایډ نه یو حکم راغی چې کوم هغه ټایم کې ډي سی او هغې یې لرې کړل، ورسره د اسسټنټ کمشنر بیا د محمدزاده د فیملی سره زمونږ خبرې وشوې نو هغې ویل چې کوم اسسټنټ کمشنر و په هغې کې یو فواد خټک صاحب و نو په هغې باندې زمونږ اعتماد دی هغه دې بحال کړی شي. نو هغه هم بحال نه کو او کوم چې لیوي والا انویسټیګیشن افیسر و ضیاء الرحمن نو هغه خلاف هم یو داسې کار وشو چې د هغه یو تصویر په سوشل میډیا باندې وایرل شو چې کوم ملزمان دي نیولي وو. نو لنډه خبره دا ده، سپینه خبره دا ده، پاکه خبره دا ده چې دا ریاست دا د غریبو ریاست نه دی، دلته د غریب دپاره هېڅ انصاف نشته دی، دلته د غریب سره ډېرې زیاتې دوکې کېږي. او ما چې په د خپل وړوکي عمر کې د قانون څومره تور مخ ولیدو نو دا ما چېرته نه دی لیدلی. نو زه ډېر زیات مایوسه یم او زما په اخره کې دغه پیغام دی چې خپل سرونه قربانو، خپلې نوکرۍ قربانو، خپل جان و مال خپل هر څه قربانو، د دې پښتونو لس دپاره رایښېږو، رابېدارېږو، یو ځای کېږو، د ذات پات نه، د ژبې نه، د کلتور نه، د سیاسي افیلیشن د هر څه نه بالاتر موږ وایو چې موږ په یو پیج باندې راټول شو، موږ پښتون ته ژوند وګټو. یوازې پښتون ته نه بلکې موږ وایو چې هر پاکستاني ته ژوند وګټو. په دې وطن کې د قانون بالادستي وي، په دې وطن کې امن وي، په دې وطن کې خوشحالي وي، په دې وطن کې ترقي وي. تاسو غواړئ چې محمدزاده شهید ته به انصاف ملو شي؟ یاره جی دغه سوال زه به بار بار دغه خبره وکړم چې ریاست داسې دی ستاسو د مخې دی، ډېر لوی دلته کیسونه وشول، ډېرې لوی حادثې وشوې زموږ د مخې دي. د بېنظیرې غونډې یو انټرنیشنل لیډره وه، عالمي لیډره وه، هغه مړه شوه. دلته عثمان کاکړ مړ شو، دلته زما په وردۍ کې طاهر داوړ مړ شو. زه تاسو زما د وطن وزیر اعظم لیاقت علي خان صاحب مړ شو. یاره چې که په شمار شي نو دا ورځې به ختمې شي خو دا کسانو نومونه به ختم نه شي. تر اوسه پورې انصاف نشته دی. نو انصاف تر هغه دمه نه میلاویږي تر څو پورې چې موږ د یو بل سره اوږه په اوږه ودرېدلي نه یو او موږ دغه د سیاسي پارټۍ کوم چې براینام دي، کوم چې صرف زموږ وینې څکي، کوم چې دغه اوانونو ته ځي اول ته زموږ د حق خبره نه کوي، په خپلو مزو چرچو کې دي، په خپلو عیاشو کې دي. نو زما یقین نه راځي چې تر څو پورې موږ نه یو ځای شوي، موږ د یو بل سره اوږه په اوږه نه یو ودرېدلي، موږ یو ډېر مضبوط غږ نه پورته کړی، نو انصاف په دې وطن کې بالکل نشته. چې وګورو ماشومانو سره ریپ وشي، زیاتې وشي، روټونو ته روزي دغسې چغې سورې چالو کړي، هغې اوس وجه هغې ته انصاف نه میلاویږي. نو دلته محمدزاده شهید ته به څه انصاف میلو شي؟
که انصاف نه ملاویږي نو هغه یو خبره ده چې الله کې در دیر ہے اندھیر نہیں ہے. د خدای پاک د ذات نه دا انسانان طاقتور نه دي، دا انسانات د هغه پیدا کرده مخلوق دی. خدای پاک باچا دی، هغه رب کائنات دی، هغه د طاقت سرچشمه ده. د هغه سره داسې طاقت دی چې د ځمکه او په پاستر کې او د اسمان به پرې راوغورځوي. هغه ورځ لرې نه ده چې د خلک د خدای د غضب او د قهر شکار شي. ډېرې ښه خبرې کم خلک نشه خرڅوي دغه منشیات کې ملوث خلک هغې ته څه پیغام ورکړي چې زمونږ بچي تباه و برباد کړه، زمونږ نوی نسل تباه و برباد کړو. دې پورې چې فیمیل زنانه هم راوتې دي، ما خپلې اوچتې کړي، ما بوتلي اسپتال ته زمونږ فیمیل هم راوړې دي. څه میسج ورکړي خلکو دپاره؟ زه د تیرې جمعې په ورځ باندې به جومات کې پاسېدم، د مونځ نه پس مې خبره شروع کړه. د خلکو په نوم مې دغه پیغام ورکوه چې یا خلکه لکه زمونږ غوندې تعلیم یافته خلک، په عدالتونو کې ناست ججان خلک، په هسپتالونو کې ناست ډاکټران، د یونیورسټو پروفیسران، د دې قام د دې وطن منورین انټلیکچوالز، لوی لوی خلک د نشې د دغه نالت نه دغه لعنت نه هغه بچ نه دي. زما د دې قام یو عام بچی، یو ناپوهه بچی، یو شل کلن بچی هغه د دغه نشې نه نشي بچ کېدی. او ما هغه ورځ په جومات کې خلکو ته دا وویل چې په خپل بچي د چا چېرته دا شک نه راځي چې زما بچی به نشه کوي، خو تاسو یقین وکئ. ما ورته ویل چې زه د خدای په کور کې ولاړ یم، مونځ مې وکړو، په اودس کې ولاړ یم، په کلمه درته قسم تېروم چې ستاسو د بچو په یونیورسټو کې په کالجونو کې ډېر بد حال دی. او بیا ځوانان خو پرېږده، ماله به دې خبره ډېر افسوس راځي چې زما خور وي، زما لور وي، زما بچی وي، هغه په یونیورسټۍ کې د دغه نشې شکار شي. ګوره دا یو داسې څیز دی، نشه څوک په خپله مرضۍ نه شروع کوي. په دې باندې سړی څنګه اخته کېږي هغه ډېره اوږده خبره ده، په هغې بیا خبره کېدی شي. خو چې یو جینۍ ده او هغه د نشې په دغه ناسور کې اخته ده او د هغې سره د نشې سامان ختم شي او په یو ګوټ کې ولک ناست دي او هغه هلک پسې ورځي چې ما لږ د نشې سامان راکړه چې زما وجود ته چې کوم دی لږ آرام میلاو شي. نو چې دغه جینۍ د یو هلک سره په یو ځای باندې نشه وکړي نو د هغې ټول کرکټر خرابېږي. دغه جینۍ به سبا د بچو موري. دغه کم را روان نسل چې دی نو دغه بیخي هغه نسل به را تیارېږي دې معاشره کې، هغه نسل به راځي چې هغه به د دې ملک دپاره د بربادۍ ثبوت وي. نو زما دغه پیغام دی د حکومت په نوم باندې چې دغه ناسور ختم کړئ، سختې پابندۍ ولګوئ. خو زه خفګان ماله په دې خبره راځي چې د دغه نشهیي څیزونو خرڅوونکو په سر باندې هم د حکومتي چارواکو لاس دی، د وردۍ والا د هغې سره لاس دی. کنی نو د محمدزاده په کیس کې هر مخ چې کومه دی هغه بې نقاب شو، هغه بې پردې شو، هغه که په وردۍ کې افسر دی او هغه که په سیول کپړو کې افسر دی، هغه که هر څوک دی، دغه ټول خلک په خپل منځ کې میلاو دي. نو زما د عوامو په نوم باندې دا یو اپیل دی چې د هر ناسور خلاف، د هر جبر خلاف چې تاسو په یو پیج نه ودرېدلې تر هغه دمه پورې نه ژوند شته او نه کامیابي شته. ډېره مننه. ډېره زیاته مننه. ژوند کې هغه ټایم د کار شي سړی چې د انسانیت په کار شي. دا خلک د انسانیت په کار راغله، دا خلک چغې وایي د انسانیت دپاره. قدرمندو داسې خلک سپورټ وکړي. یاره زه وایم چې داسې پښتانه خلک وي، داسې تکړه خلک وي، زما به یو بچی هم روډ ته ورځي. خو مونږ چې داسې یو پښتون وینو، داسې یو بهادر وینو، نو بیا څه کېږي؟ داسې پښتون سره ډسته پورته کېږي، داسې پښتون ته بیا مخې ته مرګ راځي. یار دغه وردۍ والا زما سربراہ دي، زما مشران دي، داسې پښتون سپورټ وکړئ.